أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم مسلمانان ورونو الله جل جلاله دا عظیم کتاب آیات دواستا سوڑان دی تلاوت کرو دا دی آیات او دا دغی جمعی دا وعظ و نصیحت موضوع غرض و غایا دا بیان دا صبر پا مناسبت باندی دا او ذکر دا ذوالقیدی چکم اولنی تاریخون دی پا دی کی صحابه کرامو تا یو ډیره سخت او لوی واقعه راغله هغې صحابه کرامو صبر وکړو دغې وجې نه په دغه تاریخ باندې امت مسلمه ته د علماو وعظ او نصیحت په صبر باندې دی چې هر حالات کې به صبر کوي د صحابه کرامو واقعات او حالات داو د هجرت نه بعد مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا مرګري اوسېدل یو خبرداراله چې د مکی مشرکان په مدینه منوره باندې حمله کوي بیا په هغې کې ډېر زیاتې مشورې داسې کېدي چې یاره دا مونږ د دې مقابله وکړو د کلي نه وکړو که بهر وځو بهرحال اخري اتفاق په دې رالی غزوه خندق په دغه میاش په ابتدا کې د هغې واقعه شوې ده چې پیغمبر علیه السلام د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه مبارک سره مشوره وکړه تاسو په صحابه کرامو کې د داسې عمر صحابي چې تاسو ته مخکې جنګونه او حالات واقعات ډیر معلوم دي آیا چېرته به تاسو ته داسې مقراله بیا به هم څه کول چې کوم ځای کې به کمزوري وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سلمان فارسی صاحب وفرمیل مونږ به داسې اندازه کې ځای ځان نه خوښ کو چې یو طرف ته به دفاع د غر یا د دیوال په صورت کې شوه او بل طرف ته به د دفاع دپاره مونږ یو کند د خندق کندې ته وایي یو خندق به مو چخو او هغې په وجه نو دغلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعضې حضرات حج عمرې له تلي د خندق هغه کم ځای چې د هغې ته ورغلي هلته بیا د ترکو د وخت کم جوماتونه مسجدونه موجود دي آثار پې هغوی نوي نوي تازه کړي چې دا د عمر رضی الله تعالی عنه جوماتو دا د علي رضی الله تعالی عنه جوماتو دا د فاطمې رضی الله تعالی عنه د اوسېدې ځای دا د ابوبکر ها کذا داسې صحابه کرامو هلته کې هغه آثار د جوماتونو اوس هم شته د خندق په منځ باندې یو غټ روډ راغلی دی تاسو به لیدلی بیا یې زه چې لاړم ما یو وار یو کس نه تپوس وکړو عربي و ما وی چېره کم از کم د دې خندق زوړ اثر څه نه څه د دې صحابه کرامو د لاسو مبارکو آثارو چې پاتې وې نو داسې چې دا روډ راغلی دی داسې او بیا داسې تاو شوی دی چې کله داسې تاو شوی نو په دقه سر کې زه داسې مخکې بوتلم وی زوړ آثار اوس هم شته نو داسې څه ځای پورې شته دی تقریبا پلن به دونه لکه دې برجۍ نه دې ځای پورې یا به دې نه لږ زیات پلني او جوور دې وخت کې دومره جوور و چې ما لیده چې تقریبا دا جومات خو لږ ډېر اوچت دی دې نه لږ ښکته دونه جوړوالی اوس پاتې دی چې 1400 کاله تیر شوي څونه کاڼي لوټي خاورې وغیره به ورلوېدلي بهرحال د خپل تقریر موضوع غرض او غایا زمونږ په صبر باندې ده په دغه موقع صحابه کرامو لوی صبر وکړو قرباني ورکړله داسې قرباني ورکړله چې خندق چخل او په لوږو تندو لګیاو حدیث کې راځي یو صحابي داسې د خېټه مبارکه ښکاره کړه پیغمبر علیه السلام ته وفرمیل د الله رسوله مونږ په ناره لګی دا کارونه کوو ګوره ما کاڼی خېټه پسې تړلی د لوږې نه
نو هغه رسول الله مبارک ورته خپله لمن اوچته کړه، یو کاڼې ته ما 3 کاڼي تړلي دي. دا صبر، ډیر لوی صبر. دین علاوه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صبر باره کې څونه عجیب د طائف سخته واقعه راغله. طائف کې څونه ظلمونه وشو، څونه تکلیفونه ورسېدل. د دې باوجود چې هره فرشته د قوت او د طاقت والا راځي او دا خبره کوي د الله رسوله که ته غواړې مونږ هغه ما ته هغه قوت الله را کړی، توفانونه راولم، د طائف په خلکو به دا غرونه راواړم. پیغمبر علیه السلام فرمایي نه، باران والا فرشته راځي، باران به پرې وورم، دا هر څه به وله ویسم د طائف د خلکو له. نه، هر قسمه فرشتې د طاقت قوت والا راځي. او بیا پیغمبر علیہ السلام دعا کوي الله دې قوم ته هدایت وکړي، که د دې قوم په قسمت کې هدایت نه زه د دوی سره ډیره د صبر معامله کومه. الله به د دوی آینده نسلونو ته هدایت وکړي، الله به آینده نسلونه مسلمانان پیدا کړي. نو زمارونو په دې کې ټول د تقریر مقصود غرض دا دی چې کلم یو مصیبت راځي، یو غم راځي، یو دل راځي، مالی جانی تاوان نقصان راځي، په دې کې به انتها درجه صبر کې د لوی صبر نه به کار علی. یو وار جبرائیل علیه السلام رالی، پیغمبر علیه السلام ته فرمای اے دا الله رسول الله سلام کوي، پس د سلام نه فرمای ابو بکر ته وایا ستاسو تکلیف مونږ ختم کو. اوہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کئی، او ابو بکر سون پلوی تکلیف کی بوی، ابو بکر پا سون لوی امتحان کی بوی چی جبرائیل علیہ السلام هغه فرشتہ چی پیغمبرانو تا دا اللہ دربارنا دا الله خبری راوڑی، قرآن نازلی، احکام زمکی تراوڑی، ټولو انبیاولا دا خبر دا راوڑو دا پارا مقرر شوی دا. نن دا ابو بکر بارک زمکی ترالا. ابو بکر نه تپوس کئی ابو بکر څه تکلیفو ستا بارکی دا الله د جانبه جبرائیل علیہ السلام رالی دا خبر راوړ. ابو بکر توایا د نن نه بعد ستاسو تکلیف مون ختم کو. ابو بکر وتوی دا الله رسوله وو کالو نه مې په غاښ دړو، وو کاله غاښ دړ. پیغمبر علیہ السلام ته فرمای ابو بکر تا ماته نوی اے دا اللہ رسولہ دوست تا شکایت نکی، زد دعوه دا دی خبر کوم چی دا اللہ سمی مین دا اللہ سرمی دوستی دا و تعلق دے، نو دوست تا شکایت نکی، ما زکا شکایت نکو. ایوب علیہ السلام پیغمبرانو کی دا لوی مرتبه پیغمبر تیر شوی دے، سمر وقت مختلف روایات راځي، سلویختو کال اتلسو کالو نوالا سلویختو کالو پوری روایات شتا چې هغه په بیماری کې مبتلا، داسې بیماری چې لویه د ازمایش او د تکلیف بیماری. چاہتے د صحت په وخت کې تپوسو کو وی زندگی کې کم لمحات بهترین تیر شو، د خوان لمحات کم تیر شو. نو وتوی د ټولو نه د خوان لمحات وی زما بیماری وا. وی هو ته بیمار وی، دومره سخت بیمار چې دا آخری درجه بیماری وا. بیام ته وی هغه خو اسنګه وی یو واره به سحر جبرائیل علیہ السلام رالی او ما ته به وی ایوب علیہ السلام الله سلام کوي او پس د سلام نستا پختنه کوي سره د علم. ور الله ته پته وا چې د باندې څومره تکلیف دی، لږ دی که ډېر دی، دا د هغه د طبیعت د پاره د خوشحالېدو د پاره چې زه تا نه خوشحاله یم. نو ایوب علیہ السلام فرمای د ټولو نه بهترین وختونه زما هغه ولی یو تپوس به زما الله رب العزت سحر کو او بل تپوس به مازیګر کو. اسې تاسو سوچ کوئ دنیا کې یو کس دی لوی نه لوی عالم، لوی نه لوی بزرگ، هغه راشي ولکې یا څوک استاد یې راولیږي. دلته زمونږ کلي کې یو کس دی مثال په طور معمولی بیمار دی، شیرګل نه یو طالب راغلی، هغه ورته وی حاجي صاحب زه د شیرګل د مدرسې طالب یم، قاسم شیخ صاحب تاسو ته سلام کو، بیا تاسو د بیماری تپوس کو، په ایمان وایي دا بیمار به خوشحاله شي که نه. شیخ ادریس صاحب نه رالی ورته وی شیخ ادریس صاحب سلام کو، پس د سلام نه ستاسو د بیماری تپوس کو، په ایمان وایي دا بیمار به خوشحالیږي که نه. شیخ ادریس صاحب
زما تپوس وکړو قاسم شیخ صاحب زما تپوس وکړو بیا د دغه اولیاء و نیکانو بزرګانو رب چې د چا تپوس کوي او ډېر کله ته به داسې وشي کله کله موږ بیمار پرسی کوو هغه هم داسې د ریا په نیت د روښودلې په نیت یا په دې نیت چې هلکه دی به بیا مانه خفه شي او ما د ده تپوس ونه کړو وایي کله د الله دربار ته دا مخلوق لاړ شي الله پاک به تپوس وکړي دې مخلوق نه ای زما بنده زه بیمار وم تا زما تپوس نه و کړی دا بنده به وایي الله تو بیمارېده او زه بیمارېده ستا ګاونډ کې ګاونډي بیمار و د هغه پوښتنه کول داسې لکه زما پوښتنه بل کس ته به ووایي ای زما بنده زه وږی وم تا زما تپوس نه و کړی زه وږی وم د روټۍ د انتظام دی راله نه و کړی د خوراک څښاک باره کې دې زما تپوس نه و کړی الله ته وږي کېده او 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 زه وږي کېده ستا ګاونډ کې چې کوم کس زما بنده و د هغه ته روټۍ ورکول داسې و لکه ما ته روټۍ راکول ای زما بنده بل نه به تپوس وشي زما کپړې نه وي او تا زما د کپړو هم نه و کړی تپوس دې نه و کړی الله ته و کپړې او 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 ستا ګاونډ کې چې کم کس غریب زما بندو بیوسه بیدسو کپړې یې نه وي هغه ته کپړې ورکول داسې لکه ما ته کپړې راکول په ایمان وایه نن زمونږ ګاونډ کې څونه خلک داسې بهرحال دا ټول صورتونه چې راځي خپل مقصد له راځم غریبي صبر بیماری صبر لوږه صبر بیوسي صبر نو په دې ټولو امورو چې صبر کې یو حدیث کې راځي چې کله اسرائیل علیه السلام راشي یو کور کې د یو کس نه روح قبض کی هغه لاړ شي سره د علم الله تپوس وکړي اسرائیل علیه السلام قوم خلق دې په څه حال کې پرېښودو الله هغه ډېر عجیبه خلقو چې څنګه ورته دا غم مصیبت ورسېده نو وی چې انا لله و انا الیه راجعون دا ډېره مبارکه کلمه ده د قرآن آیات ته د دې ورد په هر مصیبت وخت کې کوي وی الله پاک هغه فرشتې ته وی ګواه اوسه دله به زه د دې الفاظو په بدل کې داسې جنت ورکم د هغې جنت په دروازه به لیکلي بیت الحمد دا به صرف د دې وجې زما په مصیبت باندې د صبر وکړو نو صبر او خصوصا پیغمبر علیه السلام فرمای په صدمه اولا کې چې چا صبر وکړو او دا الفاظ وي الله به په ده داسې مصیبت بیا نه راولي که راشي نو بیا به صبر به الله به د دې برداشت توفیق ورکوي د دې ټولو خبرو نه چول دا کله سړی د غریبۍ د وجې راولګي د الله عبادت پرېږدي په غریبۍ صبر ونه کړي او کله سړی د بیمارۍ د وجې نه راولګي بیماري د بیمارۍ د وجې نه په بیمارۍ صبر ونه کړي شکایات شروع کړي وایي که یو باچا د قوم مشر دی او باچۍ میلاو شوي د باچۍ د وجې نه د هغه نه عبادت پاتې شو وی الله پاک به سلیمان علیه السلام راوغواړي او سلیمان علیه السلام به د دې قوم مخې ته ودرئ ای ستا څومره باچۍ وه ده ته مې په ټوله دنیا باچۍ ورکړې وه د ټولې دنیا د انسانانو باچاو د ټولې دنیا د انسانانو ظاهري حاجات او رجوع دته و ظاهري او د هغې باوجود د زه نیمه خفه کړې د زما عبادت نه دی پرېښې نو باچا به م په خپله باچۍ کې سترګې ښکته واړئ اوهو زما خو په مختصرو قومونو باچۍ وه بیمار وی زه بیمار یم زه بیمار یم د بیمارۍ د وجې نه ما ته تکلیف دی زه بیمار یم ما جمع و مونځ عبادت د الله بندګي نه ده کړې الله پاک به بیا ایوب علیه السلام راوغواړي دا زما محبوب دا زما پیغمبر دا ما داسې بیمار کړی په کائنات کې داسې بیماري ما چاته نه وه ورکړې دته چې کومه بیماري راغلې وه وګوره د یو وخت زما د ذکر او فکر نه دی په غفلت کې شوی ټول بیماران به تعجب وکړي معمولي به سړی بیماري مونځ به مطلق پرېږدي بعضې به جمع پرېږدي
بعضې به ښه په ولاړه د مونځ قایله په ناسته به وکړي حالانکې چې په شریعت کې جایز دی چې شریعت مطابق بیمار نو ایوب علیه السلام به راوغواړي په مصایبو تکلیفونو یاره په ما ظلمونه اوسیبه زما داسې و نوکر ومه پابند ومه د بل چا ماتخت ومه دا عبادات مې نه دي کړي ابراهیم علیه السلام به راوغواړي ایک تنها دې قوم ته ودرېدو او دا خبره وکړه چې یو الله ومنئ او زما د وجې نه په ده دومره جبر او ظلم زیاتی وشو اور کې واچولی شو زما بندګي نه ده پریښې د مارونو د دې ټولو خبرو د دې وغز او نصیحت نچوړ دا دی چې هر آن کې به د الله عبادت کې هر آن کې به د الله بندګي کې که بیمارې بیا به هم د الله بندګي کې که مالدارې بیا به هم د الله بندګي کې که غریبې بیا به هم د الله بندګي کې که د چا ماتخ او ملازمې بیا به هم د الله بندګي کې یو غریب به وایي زه ډېر کمزوری ومه زه ډېر غریب ومه ما د غریبۍ د وجې نه د الله ستا بندګي کما حقه نه ده کړې یو صحابي دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دور کې دا کارو چې چا به ایمان راول ابتدا د ایمان کې به د هغه صحابهو چې چا به اول ایمان راوړی نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم به ورته ډېر د محبت نظر کو او د هغه به یې ډېر اکرام کو ولې په مجلس په هغه ټولګي او جماعت کې شریک کسان داسې وو چې منافقانو خلک به د ایمان نه اړاو یو صحابي ایمان راوړ نوجوان دی دغه صحابي به الله د قیامت په ورځ راغواړي وایي الحمدلله په نورو ځایونو کې په نورو مصایبو کې الله انبیا راغواړي د غریبۍ په بنیاد به د رسول الله مبارک دا صحابي الله راوړاندې کړي دې قوم ته څنګه صحابي دی یو صحابي نوجوان ایمان راوړ چې ایمان راوړ د ایمان د راوړو نه بعد هغه ته چا ووي چې ګوره ایمان دې راوړی ابتدا کې نو هغه چې خپل کیفیاتو ته وکتو پیغمبر علیه السلام د هغه ډېر قدر او احترام به کو نو د هغه د یو بل صحابي سره د پټي څه تنازع وه د دې نه مخکې په وخت د جهالت کې دا تنازع وه بیا د ایمان راوړ چې ایمان راوړ د وینن ز پیغمبر لورزم او دغه زما مرګري چې چا سره زما په وخت د جهالت کې تنازع وه یا اوس هم هغه روانه ده هغه م ایمان راوړی ما هم ایمان راوړ زه ورځم اوس به زمونږ فیصله رسول الله مبارک وکړي دا راللې وی د الله رسوله ما ایمان راوړی نوجوان صحابي وی او ما ته پته ده وی زما یو مسله ده اوس چې دا مسله حل شي نو ډېره به ښه هغه پیغمبر علیه السلام ته وفرمیل څه وی دا چې زما نه مخکې پلاني صحابي سپین ږیری دی وخت هم ډېر وشو ډېر مخکې ایمان راوړی د هغه سره زما او د هغه د پټي برید شریک دی بیا په برید کې داسې یو تنازع ده چې دا برید په داسې اندازه سیده شي چې دا برید مونږ سیده کوو لس بوټي دي د قجورو دې خبرې ته ښه غوږ کېږدی دا حدیث دی وایي لس بوټي دي د قجورو چې دا برید داسې پوله سیده شي د الله رسوله چې دا لس بوټي زما هستې طرف ته راشي پیغمبر علیه السلام وخاندل او مسکی شو لکه مونږ ونو څه به م ورته ویلی زیر شاه مونږ به ورته وی چې صیبه ایمان دې راوړ نو اوس دله پردي حقونه راوو اوس دله پولیس سیده کو نو نبی علیه السلام مسکی شو هغه صحابي پسې څوک ولېږل وی پلانې صحابي راوغواړئ چې راوغوښته سپین ږیری صحابي ورته وایي دا ملګری پیژنې دا زمونږ د دین او شریعت او زما په لاس ایمان راوړی دی نوی زمونږ جماعت کې شریک شوی وی او د الله رسوله وی ستا او د ده لږ څه خفګان وی شته دی وی هغه خفګان دپاره زه یو فیصله داسې وکړم تاسو ته چې دا پوله سیده کو او دا لس بوټي د ده په حق کې راشي او دا پوله به داسې طریقې سره سیده کوو او دی به خوشحاله شي پیغمبر علیه السلام ته هغه سپین ږیری صحابي وایي د الله رسوله حکم دی که مشوره ده د دې پولې سیده کولو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل نه حکم نه دی مشوره ده مشوره در کوم داسې وکړه د الله رسوله که حکمي نو دا ټول پټې ورته پرېږدم الله اکبر
نن سبا سوی توبه خدای الله اکبر استغفر الله په بعضې جرګو کې لاړ شي داسې کوي چې پیغمبر د زمانې راشي نو داسې نه کوم شته او که نه په ایمان یې وایئ تاسو مسلمانانو کې داسې خلک دي زموږ فقها فرمایي داسې نسبت پیغمبر ته کول دا سړی د ایمان خلاصېږي فرشته چې م راشي نه یې منم داسې خبرې مونږ تک شوي دي ښه په جرګو کې صحابي ورته ډېره ښایسته خبره کوي د الله رسوله که حکمي بالکل په سر سترګو منظور دی که مشوره زما حق دی نه ورکوم بیا ورته رسول الله مبارک دویمه خبره کوي دا زیب ناب طول کو سره د دې بوټو چې د دې پیسې څومره عوض کېږي ابه درکم او دا پوله به سیده کړو بیا صحابي قزول جواب کوي الله رسول حکم دی که مشوره ده بیا پیغمبر فرمای مشوره ده وی نه چې مشوره ده د الله رسول نه تیار درېمه خبره کوي د الله رسول وی زه به لاس اوچت کم د الله دربار کې تا او ستا بچو له به د دې په عوض کې د الله نه جنت وغواړم جنت به درکړي الله او دا به سیده کړو بیا غزړه خبره کوي وی د الله رسول حکم دی که مشوره وی بیا مشوره ده وی د الله رسول ستا په لاس مې ایمان راوړی د الله نه مې دا امید دی چې د دې ایمان ستا د دې لاسو مبارکو د برکته به الله جنت راکوي یو بل صحابي په مزه رالی مجلس ته کېدی لکه اوس دا خبرې کوم او دې کې یو کس راشي غلی غونته ماته په دې غوږ کې څه ووایي تاسو خو پوه نه شوئ څه ویلې پیغمبر علیه السلام یو درېیم صحابي رالی د الله رسوله د صحابي سپینګیری دی سړی چې سپینګیری شي بیا دماغ هغونه کلا وسیع نه وي خو چې زه د شریعت مطابق یو هیله جوړه کم دا سپینګیری صحابي دې ته تیار کم چې دا پوله به سیده کړي بالکل دا لس بوټي به دې نوجوان صحابي له ورکړي خو به شرط د دې د الله رسوله چې تاسو به دا مبارک لاس زما او زما بچو له اوچت کړئ د الله دربار ته ما او زما بچو له به د الله نه جنت وغواړئ د الله رسوله پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل او که د شریعت مطابق تا یو هیله جوړه کړله او دا کار دی وکړو ماته ګورئ وی زه به د الله په دربار کې لاس اوچت کم چې الله دې ملګري او د ده بچو له جنت ورکه صحابه نن چې زما او ستا مجلس کې خبره کېږي د چا نه پټیلو په ګاونډ کې پټه خبره کوو ګاونډي خبر نشي بیا دې ځي او زما نه 10,000 ګرانه لي موږ صرف د پټو غلو موږ صرف د ګاډو غلو موږ صرف د پیسو غلو موږ صرف دقې ته پراته یو چې کوم ځای کې به د ګاونډي دا څه ډرامات کم په تیارو جوړو باندې ورختل بالکل ناروا ده د دوو مسلمانانو به خپل منځ کې په یو څیز جوړه روانه وي درېیم به راشي لالچ د پیسو به ورکړي د هغوی به خپل منځ کې ړم بد کړي او د هغه نه به هغه څیز هم ځان ته کړي هلکه ګاډې وړې خو نه وي همداسې ده که نه ده دقه شانتې ده په خدای یقین وکړه دقه صحابه چې داسې موقع راله نو هغوی به د یو بل څه ضد د جنت په اعمالو کې کو درېیم صحابي د ځان او د بچو د جنت فکرمند دی د بچي د کور فکر نه کوي د تعلیم فکر یې نه کوي د ګاډي فکر یې نه کوي د خوراک فکر یې نه کوي دا اوږدي سرګ دي مالګ دي جانګ دي وینګ دي خولک دي او دا خبره کوي چې زه زما بچی به څنګه جنتیان شو نن زما د مشر د کشر د ځوان د زول د زنانه د نارینه سوچ او فکر تقاضې دا دي چې زما د آخرت نه زما د قبر عذابي زما د آخرت سختي خو چې زو زما بچی نن ایسی ته پراتی زو زما بچی نن په لویه بنګله کې وي زو زما ښځه چې په ښه ګاډي کې ګرځو زو زما خاندان چې ما ته ډېر جیداد وي ما ته ډېر سهولتونه وي په ایمان یې وایې ستاسو او زمونږه او د صحابهو په ایمان کې څونه فرق شو څومره فرق شو هغه صحابي ورته غوږ کې په مزه وایي الله رسوله چې داسې وکړمه بیا به څنګه وي وی تاله به داسې دوا وکړم هغه ورلې سپین صحابي مجلس ختم شو د هغې نه وروسته پسې لاړې وی زه تا سره یو بیع شرا کومه
وی څنګه؟ وی زما په مدینه منوره کې مسجد نبوي ته مخامخ یو باغ دی چې هغه باغ کې د زرو بوټي دي، د قجورو زر بوټي دي، زر. یو د هغې منځ کې کویې دی. کله به چې پیغمبر علیه السلام لږ پریشان او بوج څه تکلیف به و، دقې کویو باغ ته به یې چکر لګو. داسې بهترین ځای در کوم، خو ما ته اجازت وکړه هغه 10 بوټي او دا برج زه سیده کوم. نو هغه سپین ږیری ورته وایي روغې لیونی خو نه یې؟ وی نه لیونی نه یم، د خپل نسب ټوله سجرې ورته بیان کړه. وی د هغې سړي زوی یم چې زما د پلار دغه باغ په نوم باندې به زما پلار یادېده. وی داسې خرڅول، دا ټول باغ راکې، کور هم راکې، کویې هم راکې، الان کې د اوبو څونه ضرورتونه ولته. وی دا هر څه کوم. وی دوا وکړه، دوا یې ورسه وکړه، را روان شو. بچو ته آواز وکړو، ای بچو، ښځې ته یې آواز وکړه بچي دې او کډه دې راواله او د دې باغ نه راوځه. وی ولې؟ وی خرڅ مې کو. ښځم نو وی دننه خو راشه که نه، خبره وکړه دلته کور ته راشه. وی نه پردی ملکیت دی، بغیر اجازته نه داخلیږم. دې ته ایمان وی. ښځم جاړي او بچیم جاړي او ښځه راله ورته وی خاونده دونه لویه سودا چا وکړه، دونه ډېرې پیسې چا درکړې؟ وی ښځې داسې تجارت مې وکړو، د الله رسول به اوس ما او تا او زمونږ بچوله د دې په عوض کې جنت د الله نه غواړي. هم سمه ښځه وه، ښه زمونږ د ښځو په شان نه وه. وی خاونده چرته دې هم داسې ګټوره سودا نه ده کړې لکه نن چې دې وکړه. را روان شو، تاریخ ذکر کړي. وی 2 بوجو کې د هغه د کور سامان راځي شو، ښه 2 بوجو کې راله. وی د الله رسوله پوله سیده کا، صحابي مې راضي. پیغمبر علیه السلام ته فرمایي څنګه دې راضي؟ وی د الله رسوله دغه مخامخ د باغ مخامخ ښکارېدو. وی دا مې وله ورکړو، خو چې کومه خبره دې هغه ته کړې وه دقې محتاجه یم. پیغمبر علیه السلام سترګو کې اوښکې رالی او مخې قبلې ته وګرځاو. مخې قبلې ته وګرځاو، څنګه دعا کوي؟ ښه لاس یې اوچت کړو. وی ای الله، ما د دې کس د جنت وعده کړې، خدایه ما په خپله وعده کې تصدیق ته ورسوه او د ده بچو له جنت ورکه. بس دا الفاظ یې ووي، دعا یې وکړله. را روان شو، بچي او مور او پلار یو بل له مبارکۍ ورکوي. داسې ایمان او ښه شک شوبه پکې نه وه. د الله رسول دعا وکړه او قبوله ده، موږ له الله جنت راکړو. یو تنبوی ولګو، په هغې کې ټیم تېرو. عثمان رضی الله تعالی عنه خبر شو، رالی ورته ویې داسې کور دله جوړوم چې په دې ټوله مدینه کې به د چا نه وي، داسې کور دله جوړوم. وی نه، بچو ته مې وصیت کړی دی چې ټوله زندگی به په تنبو کې تیرې، ټوله. ولې؟ د دې کور، د دې دنیا، د دې په عوض کې موږ د جنت کور ګټلی دی. وی زه خو لا زه یم، زما ښځه خو لا زما ښځه ده، زمونږ ژوند خو به په تنبو کې یي چې ما بچو ته وصیت کړی. هسې نه د دنیا په کور د آخرت کور وبیلی. نن موږ د دنیا په کورونو د آخرت کور وبیلو. صبر یې وکړو. تاریخ ذکر کړي دي هغه خاندان مسلسل زندگی په تنبو کې تېره کړه. په ایمان یې وایه 3 چته لنټري کور کې به نن ستا ژوند تېرېږي او مرګ به راځي او د هغه ژوند په تنبو کې تېر شو. خو په دې عقیده الله له ورلې چې دې په عوض کې صبر یې وکړو. صبر یې د دې دپاره وکړو چې ماله به الله جنت راکړي. ما مرګرو د آخرې حدیث ویم، حدیث قدسی دی. رسول الله مبارک فرمای چې په یو مسلمان باندې مصیبت راشي او دې په صبر وکړي، وی الله پاک فرمای چې ما ته حیا راځي چې د قیامت په ورځ دته تله د میزان ولګوم د تول دپاره او حساب وسکوم، ما ته حیا راځي زما پر هغلې فیصله د مصیبت صبر وکړو. او دویم وی الله فرمای ما ته حیا راځي چې د قیامت په ورځ د ده عملنامه کولاو کړم، نه به کولاومه. د ټول تقریر آیا او غرض نچوړدار ووت. مرګرو مصیبت به راځي، غم به راځي، ډړ به راځي، کله به د مرګ په صورت کې، کله به د مال جان په صورت کې. صبر به کوو انشاءالله، په هر حالات کې به صبر کوو او هر حالات کې به د یو الله عبادت کوو. قسم دی ورونو، ذهن نه دا وباسئ چې همیشه به ژوندي یو، ذهن نه دا وباسئ چې همیشه به ځواني، ذهن نه دا وباسئ چې همیشه به مالي، ذهن نه دا وباسئ چې همیشه به دا لنټري کورونه، ذهن نه دا وباسئ چې همیشه به دا یخ یخ ګاډي، د
دا لوی سهولتونه. تاسو مونږ خو غریبانان خلک یو، د ډېرو مالدارو ته وګورئ څونه سهولتونو د هغوی دماغ او دغه سهولتونو د لاسه ایمانونه هغه مقدار ته ورسېدل لکه یو ډکی چې وینه وکړي هغه ډانچه صرف پاتې چې ګوته وروړې میده کېږي. قسم دی دنیا زمونږ ایمان هغه ځای ته ورسوه. الله تعالی دې په دا څو ماتو ګډو خبرو او علما بیا تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. خو دا یو درخواست کوم، هر کله چې بیان کېږي د بیان نه څه مقصد دی؟ اسی مونږ هم چغې ووړه وچو تاسو هم ناستې بیا چې وځئ څه مقصد نه وي. اوس ننني بیان کې زمونږ تاسو ته ډېر لوی سبق میلاو شو چې په هر امورو کې به صبر کوو. لوږه باندې به هم صبر کوو. مال شته که نشته، صحت شته که نشته، کور شته که نشته، ګاډی شته که نشته، جامې ښې دي که خرابې دي، صبر او د الله عبادت. الله تعالی دې رحم وکړي. او آخر دعوانا الحمدلله اللهم امين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين. الله رحم وکړي، کرم وکړي، مغفرت هم نصیب کړي. الله صبر جمیل را نصیب کړي په هر حالاتو کې. یا الله د کامل ایمان صبر خدای د کومو ایمانونو د صحابه او صبر او حق صبر مونږ ته را نصیب کړي. کوم وعظ او نصیحت هم وکړو او علما بیا د حاضرینو ملګرو ټولو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. بعضې ملګري نږدې وخت کې وفات شوي نرلي کلي کې او سیوان کې مدین ماما ښځه دعا ورته وکړئ چې الله تعالی یې مغفرت نصیب کړي. نور زمونږ استادو بعضې حضرات خصوصي پل رحمان حاجي صاحب بیمار دی، دعا ورته وکړئ چې الله صحت ورکړي. نور څونه حضرات بیماران دي الله هغوی ته صحت کامله عاجله ورکړي. قرضدار د قرضونو نه خلاص کړي. بېروزګار ته د حلالو د غیب روزګار ورکړي. بې اولادو ته نیک اولاد ورکړي. بې رشتو ته نیکې رشتې ورکړي. یا الله زمونږ او د حاضرینو ملګرو د ټولو د والدینو بخښنه نصیب کړي. وصلی الله علی خیر.